العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه ولا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها باب د په بیان دا حدیثو کې چې راغلي دي دې باره کې چې کله راویښ شي یو ستاسو د خوب نه نو نه دي ډوبوي لاس په لوښي د اوبو کې تر دې چې 3 کرته پرېمینځي لاس وینځي نو بیا دې اوبو کې ډوب کړي چې وینځلی نه وي نو اوبو کې دې نه ډوبوي وایه قال حدثنا ابو الوليد احمد بن بكار الدمشقي ولد بصر بن أوطاد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو 3 فإنه لا يدري أين باتت يده. وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي أحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها ألا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة. وقال أحمد بن حنبل إذ استيقظ من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إليه أن يحرك الماء. وقال إسحاق إذ استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها. ابو الولید احمد ابن بکار دمشقی دا سقراوی ده د بصر ابن ارتات اولاد نه دی او بصر ابن ارتات څوک دی صاحب النبی صلی الله علیه وسلم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی دی قال دا ابو الولید وی حدثنا الولید ابن مسلم ولید ابن مسلم هم ثقه دی په تدلیس کوي او تدلیس د تسویه کوي په تدلیسونو کې تدلیس د تسویه ډیر غلط تدلیس ده څنګه تدلیس کوي د اوزاعي او د زهري په منځ کې راوي پرېږدي عن الاوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريره سعيد بن المسيب او ابي سلمة دواړه د ابو هريره نه روایت کوي یعنی نبی صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا استيقظ احدكم چراویخ شي او استاس من الليل د شپې نه فلا يدخل يده في الاناء ندنا نباسي لاس في الاناء پلوخي کی حتى يفرغ عليها مرتين تردي چی وبرا واچي په دې لاس باندې 2 کرتا یا 3 کرتا علت سده فإنه لا يدري ځکه دې نه پويږي اين باتت يده چې د لاس چرته شپته را کړی دا یو خو امام ترمذی او عجیب کارو کو هغه دار چې ترجمه الباب کې حتی فلا یغمسن یده کې خود سیکړه یغمسن او حدیث کې سیدی فلا یدخلو ده الکه په پوښي یو دیم التداری چې حتی یغسلها او حدیث کې حتی یفرغ علیها الکه په پوښي نو غسل ستا وای چې وب په واچ نو یو پرغه معنا یو کړ په ترجمه الباب چې یو پرغه معنا دار چې لاس وینځلش افراغ دې ته چې وب په واچ نو با چول وینځل شو کنه وفي الباب عن ابن عمر په دې باب کې د ابن عمر روایت تم شته داری قطنی ذکر کړی دی او د جابر روایت تم شته په ابن ماجه او داری قطنی دواړو کې دی او د عائشې روایت تم شته دی ابن ابي حاتم ذکر کړی دی د عائشې روایت او قال ابو عیسی امام ترمذی وای هاذا حدیث حسن صحیح دا حدیث حسن صحیح دی اوس د حدیث شریف کې خو د لیل لفظ راغی
اذا استيقظ احدكم من الليل چې د شپې یو ستاسو راویښ شي نو لاس دې نه ډوبوي که د ورځې راویښ شي نو بیا نو اکثر عالمان وایي چې دا د من الليل قید دا اعتراضي نه دی اتفاقي دی ځکه خوب ډېر د شپې کېږي د ورځې چاته موقع میلو شي او چاته میله نو بیا دې څه وکړي لاس دې وینځي دوه یا درې کرته او بیا دې په خانک کې یا په لوټه کې ور دننه کړي یا په دیبچي کې داسې دې نه کوي دا ولې د دې علت څه دی د دې علت توهم د نجاست دی څه دی توهم د نجاست صحیح شو ځکه چې هلته استنجا بالاحجار رواج وه او اوبه خو دومره نه وي چې استنجا یې پرې کړی وی عربو کې خو اوبه کمې دي او هغه علاقې ګرمې دي او بدن خولي شي نو چې خولي شي نو د استنجا ځای هم خولي شي هغه پلیتي چې کومه ده وښویږي او دی اوده د ځان نه خبر نه یا ځای وګرئ لاس یې په دغه ګرېدو باندې لاس ککړ شي او دی بیا په اوبو کې دا ور واچوي نو اوبه یې غرقې کړې که نه د اوبو به یې خو یې ویسته او ته بیا په هغې اودس کې او خولې یې اچوې نو وایي داسې وکړه چاول راکلو خیره کوکه لاس پې درې ځله وینځه صفا نو بیا یې پکې ور چوکه که بیا ته دغه راډکوه هلکه پې پوه شي علت پکې څه شی دی توهم د نجاست او دا توهم د نجاست د شپې هم په اوده کېدو کې هم دی او د ورځې په اوده کېدو کې هم دی لہذا د جمهورو رایه دا ده چې دا لیل قید اتفاقي دی اعتراضي نه دی اوس پې پوه شي بیا دا لاس وینځل فرض دی او که واجب دی او که سنت دی د اکثر عالمانو رایه دا ده چې دا امر استحبابي دی خو زمونږ احناف وایي چې نه یا به تیقن د نجاست وي په ید یا به نه که تیقن د نجاست نو بیا د ید وینځل فرض دی او که تیقن د نجاست نو یا به غلبه د ځوان وي یا به نه که غلبه د ځوان و نو بیا واجب دی بیا وینځل واجب دی او که د غلبه د ځوان نه و نو بیا به شک یا به نه که شک و د نجاست نو بیا وینځل سنت دی او که شک نو بیا وینځل مستحب دی هلکه تاسې پې پوه شئ که تیقن د نجاست نو وینځل څه دي که تیقن نه و نو غلبه د ځوان به یا به نه که غلبه د ځوان و نو بیا واجب دی که غلبه د ځوان نه و نو شک به یا به نه که شک نو مسنون دی او که شک نو مستحب دی هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه ښه که راپاڅېده او همداسې پکې لاس ورښکته که نو دا اوبه پلیتې شوې که پلیتې نه شوې تاسې پې پوه شئ که پې پوه نه شئ صحیح شو که نه نو موږ خو د قلیل او د کثیر دغه کوو چې لږې وي که ډېرې وي امام مالک وایي که تغییر د اوصافو راشي پلیتې که تغییر د اوصافو نه راغلی نه دی پلیت او شوافي وایي که قلتینو نه کمې وي پلیتې دي او که قلتینو لم یحمل الخبث نه پلیتې او موږ وایي نجاست له وګورئ چې تیقن د نجاست و خو پلیتې دي که تیقن نه و نو نه دي پلیتې ګورئ قال الشافعي امام شافعي رحمه الله وی احب لكل من استيقظ زه خوښوم هر هغه چاته چې راویښ شي د خوب نه قایلتن کانت او غیره چې د غرمې خوب یو که د غیر غرمې خوبي غرمې خوب ته قیلوله وی او د ماسپښین نه وروسته خوب ته حیلوله وی او د مازدیګر نه وروسته هغې ته څه وی ایلوله ورته وی څه ایلوله د مازدیګر نه وروسته خوب بدن ته ډېر نقصان کوي او د ماسپښین نه وروسته هم مفید دی او د غرمې هغه ډېر مفید الله يدخل يده لاس دې نه ډوبوي په وضوئه په اودس په اوبو کې حتی یغسلها تر دې چې وینځي فإن ادخل يده امام شافعي صاحب وایي که لاس یې داخل که قبل ان یغسلها کرهت ذلک له دا زه مکروه ګڼم ولم یفسد ذلک الماء او دا اوبه پلیتۍ نه اذا لم یکن علی یده نجاست چې په لاس کې د نجاست نه یعنی تیقن د نجاست نه وقال احمد بن حنبل امام احمد وایي اذا استيقظ چې کله راویښ شي من الليل د شپې امام احمد رحمه الله وایي چې د شپې قید احترازي دی د ورځې خوب داسې نه دی د شپې خوب داخل دی نو فادخل يده في وضوء
او لاس داخل کی په څکی او دس په اوبو کې قبل ان یغسلها فعجب الی ما ته دا خوند را کوي یحرق الماء چې اوبه دي توی شي استعمالوي متویک. وقال اسحاق ابن راهوی وی دا د اهل ظواهر یو مشر عالم دی اذا استيقظ من النوم بالليل او بالنهار هغه وی د لیل قید چې کوم دی اتفاقی دی نهارم پکې داخل دی نو فلا يدخل يده لاس ته نه داخله پی وضوء د دس په اوبو کې حتی یغسلها تر دې چې وینځي هغه وی د لیل ټکه اتفاقی دی دواړو کې داخل دی. هلکه تاسو په خبره ورسېدئ که ونه رسېدئ پوه شئ که پې پوه نه شئ نو مطلب دا دی چې تیقن د نجاستو نو د لاسونو وینځل بیا ضروري دي او چې تیقن نو بیا د ټول اتفاق دی چې د لاسونو وینځل څه دي استحباب دی. باب فی التسمیة عند الوضوء باب دی په بیان د بسم الله ویلو د اودس په وخت کې د اودس په وخت کې بسم الله ویل څنګه دي درې خبرو ته خیال کوئ. یوه خو شرح او تشریح د باب او د حدیث دویم اختلافی مسئله او دریم رد قطع او دلائل. اول حدیث وایته قال حدثنا نصر بن علي وبشر بن معاذ العدي قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرمل عن ابي طفال المرسي عن رباه مرسين عن سفال المري عن طفال المري عن رباه بن عبد الرحمن بن ابي سفيان بن خويتب عن جدته عن ابيها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وفي الباب عن عائشه وابي هريره وابي سعيد الخدري وسهل بن سعد وانس رضي الله عنهم. قال ابو عيسى قال احمد لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد. وقال اسحاق من ترك التسميه عامدا اعاد الوضوء وان كان ناسيا او متاولا اجزاه. قال محمد بن اسماعيل احسن شيء في هذا الباب حديث رباه بن عبد الرحمن. قال ابو عيسى ورباه بن عبد الرحمن عن جدته عن ابيها وابوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهم. وابو طفال المري اسمه ثمامة بن حسين ورباه بن عبد الرحمن هو ابو بكر بن خويتب منهم من روى هذا الحديث فقال عن ابي بكر بن خويتب فنسبه الى جده. اختلافی مسئله دا ده چې د اودس نه مخکې بسم الله ویل څنګه دي. څلور واړو امامانو په دې اتفاق دی چې د اودس نه مخکې بسم الله فرض او واجب فرض او ضروري نه ده. صحیح ده. اسحاق ابن راهوی او اهل ظاهر وی بسم الله د اودس نه مخکې ضروري ده. د هغوی دلیل دا حدیث دی. دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا وضوء لمن لم یذکر اسم الله علیه او دس د هغه چا نه کیږي چې چا د خدای نوم پې نه یاد کړی. نو نه پې د وضو شوه په نه پې د تسمیې سره نو معلومه شوه چې تسمیه ضروري ده فرض ده ځکه د نه پې د شی چې په کم شی راځي نو هغه شی فرضي په هغه شی کې. وفي الباب عن عائشه په دې باب کې د عائشې روایت هم شته. د عائشې روایت په مسند بزار کې دی په مصنف ابن ابي شیبه کې او د ابي هريره روایت مسند احمد او ابو داود او ابن ماجه کې دی او د ابو سعید روایت ابو سعید خدری روایت مسند احمد او دارمی او ابن ماجه کې دی او د سهل ابن سعد روایت ابن ماجه کې دی او معجم کبیر د طبرانی کې دی او د انس رضی الله تعالی عنہ روایت ترغیب و ترہیب کی حافظ منظری ذکر کرے. د عائشہ روایت سے مسند بزار کے ذکر دے دام ضعیف تے بل اتفاق. د ابو ہریرہ روایت تم ضعیف تے. د ابو سعید خدری روایت تم ضعیف تے. د سہل ابن سعد روایت تم ضعیف تے او د انس رضی اللہ عنہ روایت تم ضعیف تے. دی بارے کے چسمرا حدیث راغلی ټول ضعیف. دا دلیل د اسحاق ابن راهوی او د اهل ظواهر دی چې په انتفاع د تسمیه سره انتفاع د حضور علی نو تسمیه فرض. مونږ درې جواب وکړو. دو جواب اتفاقی دی او یو اختلافی دی. اول اتفاقی جواب دار چې دا حدیث ضعیف دی قابل د حجت نه دی
ولې ځکه دې کې جده راغلی ده تاسې پې پوه شئ رباح ابن عبدالرحمن ابن ابي سفیان ابن حویتب عن جدته جده مجهوله ده لہذا دا حدیث ضعیف شو او ذوب ته اشاره امام ترمذی هم کړې ده قال ابو عیسی قال احمد لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد ما ته دې باب کې داسې حدیث نه دی معلوم چې کره سندي نو ذوب ته اشاره وکړه چې دې باره کې څومره حدیث دي ټول ضعیف دي لہذا ضعیف روایت باندې یو حکم شرعي د فرضیت نشي ثابت دی یو جواب دویم جواب شان ورشا کشمیری کړه رحمه الله حضرت شان ورشا کشمیری رحمه الله فرمایي دلته داسې شوي دي چې نه پې د وضو نه پې د تسمیې سره نه پې د وضو راغلی ده چې بسم الله وشي نو ثواب یې پوره وشو او چې بسم الله ونشي نقصان د ثواب راغی دلته تنزیل د ناقص شوی په منزله د معدوم څه چل شوی نقصان د ثواب نازل شوی په منزله د معدوم چې موږ ورته نه پې د کمال وایي لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله علیه کامل او دس دغه چانه کیږي چې بسم الله په ونه دا د سیده لکه لا صلاه لجار المسجد الا في المسجد دغه دا کنه پرنجه چې کوي د سی کوي یا لاس نسي لا وضوء لا صلاه لجار المسجد الا في المسجد کامل مونږ نشته د ګوانډي د جمعات مگر کم ځای کې دی جماعت کور کی کیږي کنه کیږي خو کمال نه پیدا کمال ده نه پیدا شي مراد نه پیدا کمال دلته نه پیدا شي مراد نه پیدا کمال الکه تاسو په خبره باندې پوي چې کې به پوي نشي دا دو جواب دا اتفاقی جوابونه دي دریم جواب لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه او دس نکیږي د هغه چا چې د خدای نوم په یاد نکی مطلب دا چې نیت پکې ونشي نه دا اختلافي څه کده چې مې ثلاثه خو نیت په دس کې فرض غني او مونږه به څنګه غنو مونږه فرض نه غنو لہذا دا اسم الله نه مراد نیت اخیستل صحیح نه دي دا زمونږ د مذهب سره برابر نه ځکه مونږ د نیت د فرضیت قائل نه یو ولې قائل نه یو ځکه دا خبره واحد دی او ضعیف دی او په خبر واحد باندې فرضیت نه ثابتي فرضیت په دلیل قطعی سره ثابتي او خبر واحد ظنی ده او فرضیت په قطعی ثبوت او قطعی دلالت سره ثابت ده تاسو په خبره پوهیږئ کې به پوهیږئ امام طحاوی اول جواب هم کړی دی د دې مسلې نه او هغه استدلال نیولې د مهاجر ابن قنفذ د روایت نه رضی الله عنه هغه یو ځل می رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلام واچاو هغه جواب رانک بیا تیمم وکما ته ویلی وعلیکم السلام ورحمت الله او بیا راته ویلی چې وعلیکم السلام ورحمت الله کې د خدای نوم دی او دا ما مناسب نه ګڼل چې د خدای نوم بیا د سوا اخلم امام طحاوی وای چې بسم الله دا داودس نمخ کې ویل خو ضروری نه دی ولې ځکه بسم الله کې د خدای نوم دی او د داودس نشته څنګه اخلي تاسو په خبره پوهیږئ چې به پوهیږئ دا چا ویلی دي دا امام طحاوی ویلی دي خو دا هغه وخت کې د امام طحاوی جواب صحیح کیږي ابتدا د اسلام کې د خدای نوم بیا اودس اخیستل جایز نه بیا وروسته منسوخ شو دا ابتدا د اسلام قصه ده چې نبی اسلام وعلیکم السلام کله ویلی کله چې اودس وکړو تیمم یې وکړو طهارت باندې اوس دا شی ضروري نه دی لہذا د امام طحاوی دا جواب نه صحیح کیږي تاسو په خبره باندې پوهیږئ وقال اسحاق ویل ان ترکت تسمیه عامدن که تسمیه عامدن پریدین اعاد الوضوء دس به دوباره کوي و ان کان ناسیا که بهیر پریک دی او متعولا یا تعویل کوي دی مطلب دی مجتهد خبره معنی اجزاهو کافی کیږي قال محمد ابن اسماعیل وی امام بخاری احسن شيء في هذا الباب حديث رباح ابن عبد الرحمن ده قال ابو عيسى ورباح ابن عبد الرحمن عن جدته عن ابيها جدای د خپل پلار نه روایت کوي او د جدی پلار یې څوک دی و ابوها سعید ابن زید ابن عمرو ابن نوفل دی چې یو د 10 مبشرهونه دی و ابو سپال المری اسمه د نوم سمامه ابن حسین دی او رباح ابن عبد الرحمن د ابو بکر ابن حویتب دی منهم من رواه هذا الحديث
بعضی پکې داسې دي چې دا حدیث په همدې ابوبکر په لقب باندې د رباح نوم یې نه دی یاد کړی بلکې ابوبکر په نوم یې روایت کړی دی فقال عن ابي بکر ابن حویتب فنسبه الى جده د نسبت چاته کړی دی جد ته کړی دی چاته کړی دی رباح ابن عبد الرحمن ابن ابي سفيان ابن حویتب دی کنا او چانه ابي بکر ابن حویتب ویلی دي چې ویلی دي نکته چې کوم دی منسوب کړی دی هلکه په پوه شئ نکه دی خو رباح ابن عبد الرحمن دی رباح ابن عبد الرحمن نه دی ویلی ابو بکر ابن حویتب ویلی دی نکته منسوب کړی دی په منځ کې پلار پریښی دی بعضو داسې کار کړی دی بس